السلام علیکم ویورز، نن موږ بیا راغلي یو ښایسته ټاپک سره. امید کوم ټول به ټیک ټاک یو. موږ کرونا وایرس لاکډاون په باره کې به خبره کوو، څه دي زموږ په معاشرې کې څه اثرات غورځولي دي او مخکې به څه اثرات غورځوي. ما سره کفایت الله بایدي، موږ ارګو به یو ښایسته ټاپک انده یو ډسکس کوو او نه لرنینګ به په خپلو منځو کې به یو بل نه لرنینګ کوو. امید کوم تاسو به ډېر څه ترې لرن کې او کمنټ باکس کې به خپله رایې ضرور پیش کړئ. نو بالکل صحیح ده. نور باید کومه خبره وکړه لاکډاون په حوالې سره. لکه لاکډاون مو سره په ډېرو ملکونو کې لګېدلی دی، تقریبا 192 ملکونو کې زیاتره ملکونو کې موږ سره لګېدلی یم. په هغې کې زموږ خپل ملک سره تعلق ساتو پاکستان، خاص کر بیا پکې پکې حکومت هلته کوم لاکډاون لګېدلی دی بالکل خلک نه پرېږدي بهر. هغه خلک صرف دې ته د چا وړو د کوم سبزي وي، مطلب ضرورت میډیکل شولو. لکه دوه کسان هم په یو ځای باندې نه پرېږدي. لکه مین مقصد ته زه چې راشم لکه دې کې موږ سره بازار بند داسې د اړیدار خلک مطلب ته هغه بلکې بالکل ودونه هم بند کړي دي، بالکل وغیره هر څه باندې مطلب هغه لګولي دي. مو خپل کزن واده و کومه دی هغه نه وشولو، هغه بالکل څومره خرچه مو شوې وه تقریبا 1.5 लाख روپۍ د کاري ختم شوې هغه هم ملتوي شولې. بالکل دین علاوه مسجد ته هم نن سبا وایي چې نه پرېږدي، مطلب د هغه سټارټ دی ننونه سټارټ دي. نو ننونه خو کومه دی په زیاتره علاقو کې کېږي، خو زموږ خلک بیا هم کومه دی هغه دا سوچ سمج دی مطلب چې زموږ په علاقې کې کرونا وایرس نشته دی. موږ به خپل لمونځونه موږ به خپل جوماتونه نه بندولي، خپلو جوماتونو کې موږ خپل عبادت جاري ساتلی. نو دا شی به موږ سره نه پیلو کېږي، موږ سره ختم کېږي. خو بزرګونه خو کمپلیټلي بند شوي دي، کمپلیټلي بند شوي دي. موږ خپل ساده بازار که موږ تاسو ته وښیي دا بالکل بند شوي دي، کې صرف سبزي دکانونه او میډیکل سټور شولو او نور کومه دی وړو مطلب پرچون دکانونه هم سره باندې دا وړ وړ شوي او صرف موږ سره وړو وړي شول کومه دی دا دکانونه موږ سره کومه دی خلاص دي. نو مکمل موږ سره لاکډاون دی. بازار ته هم خلک نه پرېږدي، ګاډي کې 3 کاسه نه پورته کومه دی نه پرېږدي. که بدله به یې ډېر اثر وي غورځولی زمونږ په دوکاندارانو په د بازار والا خلکو منځ هغه غریبان خلک وي، یو پیسه کور ته راوړي، هغو به څه کوي؟ نو دا خو زه به دا خبره ته وکړم چې اثرات خو 100% غورځېدلي دي. خاص کر دا ونه وایي چې په دکانونو والا باندې غورځېدلي دي، کې موږ سره هغه خلک چې دړهېدار وي مطلب چې کریډا چیلوي چې مطلب یا داسې نور کاروبار بازار کې کوي چې هغه 500 روپۍ ته کومه دی کور دپاره مزدګار د خپلو بچیو دپاره راوړلې سبزي دي کولی یو بل څه لکه هغو خلکو ته زیاتره مشکلات دي. لکه سړی په خپل چمګاون کې دا یې سوچ وکړي چې ما سره په څنګ کې ما په محلې کې کومه دی یو داسې یتیم بچی وي، یو داسې مسکین وي، یو غریب وي، نو هغه دپاره چې د څو ورځې موږ سره دی هغه مو ډېر خیال وساتو. نو کفایت الله وایي که موږ سوچ وکړو که نه چین والا غټ خل دی لکه یو ډاټ کام چې کوم جیک ما چې کوم هغه دی غټ اونر دی، هغه 100 لک روپۍ کروڑاو کې خبرې دي هغه خپل کنټري ته ورکړي. او زموږ خدای شان دی هغه هم نشته دی، ډېر غریبان خلک دي، د هغو باندې ډېر زیات اثر غورځوي. بس لکه داسې سیستم دی چې پاکستان لکه خلک غریبانون دي، خلک سره زموږ ملک هم اوس داسې حالاتو کې دی چې بالکل خار غریب ته هغه څه پیکج نشي کولی. زموږ خزانې چې کومه دي یا د نور کوم بینکونه دي هغه بالکل ډیمیج دي، خالي شوي دي د نورو حکومتونو د وجې نه. خو لیکن بیا هم لکه خپل سړی سوچ سمج سړی په خپلې محلې کې وکړي که چېرته زه نن یو یتیم بچي ته یا یو مسکین دپاره زه یو څه د څو 10 ورځو یا 15 ورځو خرچه واچوم، یقینا په ما به څه بوج نه غورځي، خو د هغه به مو سره ډېر کول وي. لکه زه دا شی وکړم ته وکړي بل وکړي که موږ سره موږ دغه سټپ چې موږ جاري وکړو نو زه به دا وایم چې دا لاکډاون کې چې کومه دی نه به غریب ته څه مسله راشي، نه به یتیم ته راشي، نه به مسکین ته راشي. یو کس ته به هم داسې مسله چې کومه دی رانشي چې هغه په دې باندې راتنګ شي چې هغه خپلې خودکشي ته مجبور وي. نو داسې خلک وي چې دا بالکل ډېر زیات مطلب غریبان خلک شته دي. هغو څنګه لکه موږ سلن لږ زیات پوه خپل پړوسیانو ته یې واستو، ډېر غټ اثر لري، فروټ وغیره واستو، ماسک وغیره واستو که نه د وړې خبرې بې عزت پر امیده شي. بالکل لکه حدیث کې هم داسې راغلی دی چې دا صدقات کومه دی دا داسې نه دی چې ته چاته یو 9 روپۍ ورکړې. صدقات کور کې لږ چې یې پخه کړه، لږ زیات پخه کړه. یو مثال به زه ته شودې واخلم چې شودې ته یو ګاونډي ته یو غریب ته یو بل چاته وروړئ، دا هم موږ سره صدقې کولی شي. ښه خبره، بالکل ښه خبره. لکه صدقې کې موږ سره دا نه شي چې موږ چاته 9 روپۍ ورکړو وایي چې دا صدقه نه. خپل کور کې چې کوم سلن خپل کور کې چې ځان ته مثال وړچی وي غوړي چوي کس کم چې کم هغه ته 30% ته ورکړي نو د هغه به ورباندې ډېر زیات کار وشي او هغه ته به چې کومه دي د صدقې به هم همداسې خلکو سره چې کومه دي شریکې شي. بل نه چې هر بل دا شي صدقې ډېرې خوښوي. بالکل کې بدل زه به دا سره نو خپل ویور سره ټول نه امپورټنټ دی وخت چې کوم دی هغه تلاوت کول د مسجدو کې خپل کورونو کې ښې خبرې کول د کور سره یو ټایم سپینډ کول یو وخت دی
خپل بچیو سره لکه اول ځل ډېر وخت بعد داسې وشو صاحب کوم کله چې بهر سر و هغه څه کوم د خپل کورونو کې نن سبا ناسې هغه مختلف دکانداران وي ټیلران وي ډاکټران وي نو دا ټول نه غټه یوه اپرچونټي د خپل خلکو سره وخت تېرول و دې نه علاوه خپل بزنس په باره کې مزید مطلب نیټ باندې سرچ کول ښې ښې خبرې خپل کوم څه کوم کار کوو هغه مخکې مزید وړل کوشش کړو ځکه حالات به انشاءالله ټیکېږي یو نه یو ورځ دا ټایم چې موږ نه ضایع نه شي که نه مین امپورټنټ شاید دا د دې ورځو کې لکه عادي سره لکډاون سره دا مقصد نه شو چې یو سړی لکډاون شو هغه کور کې بند شو جیل کې وغل نه لکډاون الله رب العزت نه دا موږ ته یوه موقع میلاو شوه د ګلونه بند شو مثال داسې غټ غټ خلک هغه په خپلو کورو باندې کېناستو نو سړی کلام پاک تلاوت وکړي صورت یاسین ختم وکړي کور ولرې کېنوي ذکر فکر شروع کړي انشاءالله چې د کومه وبا دی د کوم وایرس کومه دی د موږ سره مزید د موږ په معاشرې کې د موږ په حالتي کې موږ سره دا نه پیلاو کېږي بالکل ټایم بالکل نه دی ضایع کول پکار که نه که هغه مطلب دا چې اسلامي لکه ته تلاوت کولی شي ښې خبرې او دې نه علاوه تبلیغ ته نور ښې خبرې کولی شي مسجدو کې کورونو کې خو دې نه علاوه خپل بزنس بالکل مطلب هېرول نه دي پکار خامخا بکس پړاو کې نیټ باندې سرچ کړي سړی خپل بکس ریلیټډ مطلب دا په نیټ په موبایل باندې آنلاین څه کاروبار شروع کړي یا څه ورځ کې خپل مزید څه کوم کار دی مخکې بوځي ځکه انشاءالله به یو نه یو ورځ دا بیا ټیکېږي خصوصا موږ سره چې کوم ټایم دی دا سره ضایع نه شي مین خبره دا هم دی بالکل لکه موږ سره پیډي چې کومه وه د لکډاون په حوالې سره چې زموږ په علاقې کې چې کومه ډېرې چې ډېر خوار غریبان د هغو ډېر زیات خیال وساتو نو تاسو هم ورته په کمنټ کې چې کومه د خپل اظهار وکړو چې یاره چې د لکډاون کې تاسو څه وکړو مطلب څنګه زندګي مو تېره شوه دا 3-4 یعنې آیا څه تلاوت کلام پاک مو کې ویلو څه صورت یاسین ختمونه مو وکړو آیا بزنس په حوالې سره تاسو څه ریسرچ وکړو یا مو بل څه داسې وکړو بچیو ته مو ټایم مو ورکړو یا تاسو نور په کور کې داسې کارونه چې هغه مطلب تاسو نشو کولی تاسو ته خدای یوه موقع درکړه چې ټیکې کې چې کومه دې تاسو کولی شو نو سیدنور به یې که کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړي نو بالکل بس د دوی خبرې یو داسې تلاوت او قرآن پاک پړول مطلب تلاوت کول او دې نه علاوه حدیثونه ویل او ښې ښې وظیفې کول او دویمه خبره خپل بزنس چیرې هم هېر نه کړي چې کوم تا کاروبار وي که ته ډاکټر وي سټډي پکار وي سټوډنټ وي سټډي پکار وي دې نه علاوه که ته دکانداري په باره کې مطلب ښې خبرې ریسرچ بک پړول پکار وي دا دوی امپورټنټ خبرې وي چې دا موږ ورسره ډسکس کولو کوشش وکړو بالکل کتونکو امید لرم چې د ویډیو مې ستاسو خوښه شوې سیدنور ته او ما ته راکړئ